او بیا چې تا پسې زمونږ ملګري موږ درغلو ستا مدرسې ته رشید ګړی ته په هغه ځای کې د ګیټونه بند نه کړل په هغه ځای کې د یکتوت د تاڼې پولیس والا را نه وستل چې صاحبه کسان راپسې راغلي مدرسې ته او مدرسه کې مناظرې نه بغیر نه پرېږدي نو مونږ دیوبندیان یو مونږ دیوبندیان مونږ دیوبندیان یو مونږ دیوبندیان نه کوو پروا د چا میدان کې ازمریان یو مونږ دیوبندیان یو مونږ دیوبندیان وای وای نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين زما محترمو پرون د پنځپیریانو د یو عالم د مفتی فدا صاحب یو کلیپ می وریدو سورزنا استاد المناظرین استاد محترم مفتی محمد ندیم محمودی صاحب دامت برکاتهم العالیہ مفتی فدا صاحب تا د مناظری دعوت ورکړو چونکه تاسو ته نور مسله مخکې معلومه ده چې مفتی فدا صاحب یو انټرویو ورکړی و په انټرویو کې د عذاب قبر متعلق مفتی صاحب محترم یاد کړو چې دی موږ باندې الزام لګول دي چې پنځپیران عذاب او ثواب د قبر نه مري داغي متعلق استاد محترم مفتی فدا صاحب ته یو کلیپ کو چې صاحب دا الزام نه دی حقیقت دی که مثال تب دی برابر وی کی بن یو مجلس وو داغي په جواب کې مفتی فدا صاحب بیا یو کلیپ کو او په زید دی چې د مناظرې د دعوت قبول کی او په د خپل خبره باندې برقرار پاتې شي نور اضافي خبرو طرف ته روان شو استاد محترم داغي نه بعد ویم کلیپ کو او د بیا یاد دهانیو کا چې موضوع تراش داغي باوجود مفتی فدا صاحب موضوع ترا نه وي بیا څو وخت پورې ما سره په واتس اپ باندې خبرې روانې وي چې په سوشل میډیا باندې د جواب ضرورت نشته او په موبایل واتس اپ باندې به خبره جوړه هغه ټول ریکارډ د واتس اپ د لارې محفوظ دي الحمدلله کمه خبره ترې چې زما او د دو ترمیان کې شوی دي بیا د ډیر انتظار نه بعد استاد محترم مفتی فدا صاحب ته په 2 تاریخ پرون نابل پرون غالبا خالی پورس مفتی فدا صاحب ته بیا یاد دهانیو کې چې سیوا د مناظرې کم دعوت تا تمنګ درکړو او استاد په کلیپ باندې انټرویو باندې من خبره کړې و سیوا مخامخ را سره کینا مفتی فدا صاحب پیښ چې اوس خو مجبوری راغله ځکه چې انټرویو کې ما خبره کړې و چې موږ باندې الزام دي عذاب او ثواب د قبر موږ منو اوس دې موږ نه مطالبه کوي چې تمنې موږ سره کېنه په دې موضوع کې ته دروغ مفتی ندیم صاحب پته الزام نه دی لګولي دا غینه بعد پرون ابل پرون تقریبا د دوی د وینا مطابق د شپې 12 بجې دوی یو کلیپ کو باغی کې استاد محترم په باره کې څه خبره ترې کړې بیا پرون ما اوریدو په دې کلیپ کې د څو خبرې کړې اول دی وای زه په دې کلیپ کې کنځل نه کوم او بیا د دو په دې کلیپ کې داسې قسم الفاظ دي چې ډېر بکواسات ګستاخی قاذورات خړل او دی وای زه ګستاخی نه کوم یقینا کې دي چې دی په مدارس کې دي ته تربیت ملاويږي چې ګن خورا او ګن تګن موایا کې دي چې ترتیب پداوي دیم مفتی فدا صاحب دیوی چې 2012 نه تر اوسه پورې منګوي په هر میدان کې فاتحین را روان یو او تاسو استاد محترم ته تاسو مفتوحین را رواني انا لله وانا الیه راجعون لعنت الله علی الکاذبین د 2012 نه په خپل ژوندۍ کې ته یو مناظره خو مفتی فدا صاحب چې تا مناظره کړی یو مناظره خو په تاریخ د دنیا کې چې په خپل جون کې تا مناظره کړی وي د مناظره درې مجالس دي مبادیات مناظره اوساط مناظره مقاطع مناظره یو مناظره او غجبه کې تا دلایل قدرې پیش کړي تب مناظره کې فاتح پیجنې د مناظرې په تعریف وی
په مناظره کې اثبات د مدعا کې تا په کوم مجلس کې اثبات د مدعا کړی دی او فاتح د کوم شوي عجیب خبره ده آیا سړیو بل سړی ته په کبډي ورغی کته چې راو غردوي څنګه مې درس درکو دوباره بیا راو غردو چې بزما قسم لا سمله ولګیدله وای بیا مې درس درکو ویرا بیا راشه د خیال امداد لاندې را غورځیدل او املا چې د کوم سړی بزما په پهلوانه کې ولګي دی وی جوړ دي ته فاتح وي چې بده خبر باندې خپکیږه ما خدا ستا هغه کم ظرفي ده فاتحین نه را روان حقیقت دنیا ته معلوم دي استاد جماعت اشاعت التوحید و سنت پر ریکارډ کې تماتو خایا چې ته د مناظرین په لیست کې داخلي استاد په مناظرین کې استاد په جماعت کې مناظرین شتا یقینا پتاس کې سنجیده سړی واحد الله وحدان سے مناظره کوي خپ اخلاق کوي خپ دلایل کوي خبر والے ماحول کې کوي د مناظرې په ترتیب باندې کوي اگر چې هر قسم کوي خود خپل جماعت د نمائندګي اهل هغه د تنه سے خپکیږي ما یاد دی وی مفتی سے محترم یادی چې تو ورخطا شوی بالکل ورخطا شوی انداسي مفتی سے محترم ورخطا شوی دی یو کلیپ د پسیو کو داغي متعلق تا جواب وکړو ویم در پسیو کو جواب در نه شو دریم در پسیو کو ورخطا تشویق هغه شو په میدان سوشل میډیا باندې مخامخ نه راځي جواب نشي کولی ورخطا تشویق هغه شو هغه د راکاږي موضوع عذاب قبر ته کتاب په انټرویو کې ویلي چې موږ الزام دي او ته موضوع نخپي سات د سات خوې او مسلې عادلوه حیات شهدا تزي ورخطا تشویق هغه شو اب یا دی وی نور خبرې خو اضافي ډېرې کړې دی وی چې په مسله د عادلو باندې مفتی ندیم صاحب تمال چیلنج ورکړ تیل کال او باغی اعادلو مناظره کې مفتی ندیم صاحب وي زمنګ نه پټ شو دا پزید دې چې زه جواب درکم استاد مفتی منیر شاکر استاد جماعت ملګری استاد جماعت هغه سړی چې استاد شیخ طیب صاحب وي شیر اشاعت جنن سبا د منکرین حدیث په لیست کې سرپرست روان دي استاد جماعت یو خدمت اوچت شو یو قدم ترقی وکړ هغه د وینا مطابق چې مفتی ندیم صاحب استاد کورونو ته درځي استاد کلی ته درځي او استاد مشران ته په مارکیټ کې پټي او استاد د موجوده دور مناظر واحد الله وحدان صاحب د وینا مطابق چې مفتی ندیم صاحب د چانه پټيږي نه یو چیلنج ورکا سړی پسې کور ته ځي او استاد وینا مطابق ته پټيږي نو استاد منم که استاد جماعت د مناظرین او د مشرانو منم دا خبره دې درو وکړه بل مفتی ندیم صاحب ته ما چیلنج ورکړ په عادلو باندې د مفتی ندیم صاحب شاګردان در سره ناستو د ماسپخین تقریبا د 2:30 بجو نه د مجلس سره شروع ما خام ته ورسې د خپل معمول مطابق ما خام پوری دا خپل دعوا قدر خالص صفان نکړې شو دعوا قدر دې ذکر نکړې شو اخره کې چې ما د نیو بدري ټکی تاسو نو کړل چې تا تمه په مسله د حاضرو د نفي باندې دلیل پیش کا تا الله يتوفى الانفس ما په دې باندې تقریبا 3 عام فهم سوالات کړل تا وی دا جوابات تار ز نشم در کولی دا جوابات به مفتی ندیم صاحب لور کوم نو ته مسوي چې مفتی ندیم صاحب مناظره کې ما نه پټ شو د شاګردانو مخې استاد حالو نو ته به مفتی صاحب مخې ته څنګه حال کې هغه به حالي چې د سړيزو بالا په سړيزو کې په مناظره د عذاب او ثواب قبر کې تا باغځه کې ملګرته شور شورو کې ته قسم او طلاق واچو چې تا ملګرته نه چې شور شروع کې او چې مفتی سے محترم راغی او ته مکمل خاموش وي مفتی سے محترم تاته وي چې صاحب مفتی فدا صاحب دا خبر دا روجه دي ما تکا تا غسړی نه اوس مفتی ندیم صاحب تانه پټیږي هاي افسوس اغا چندخان وی نارونوال اسپناول نو چندخان خپیو چته کی خلکو خبرې کولی نو مفتی فدا صاحب بګیو غونډار ورور غړو غونډار غلط خطا شو بیا دی وی چې موضوع اعادلو صاحب تاسو د مفتی سے محترم اوسنه موجوده بحث ساد انټرویو روان شوی دي او هغه کې مسله د عذاب او ثواب د قبر دا باقي کې ستاسو عقیده دنیا ته واجه کیږي په دې وجه د عقیده ته ناراض ما ته پته او بل په مسله اعادلو باندې چې بار لګي ستا جماعت اشاعت التوحید و سنت یو بهترین مناظره په دې مسله باندې کړی د الحمدلله زمونږ د استاد محترم سره بهترین بحث شوی دی دنیا کتلی دا اعادلو دلایل کتلی د نبیم کتلی دی هغه جماعتي مناظره باندې مطمئن نشي کې دې چې مطمئن ځکه نه چې استاد تحریفاتي کمیټه مفتی توصیف په شپین کار وکړو او دا وضاحت وکړي چې دا زمونږ جماعتي مناظره نه و او کې دې چې اوس کې په زبان قال کنه کې خو په زبان حال استاد دلیل او بل دی وی
مفتی سے محترم یادی پتا زمون قرضونه دي اے مفتی فدا سے افسا کې یاد شي زی درته یادوم منګ لا طالبان مفتی سے محترم سره مسبق په 25 ستمبر 2014 باندې کستا خیال لازی په سید آباد نمبر 2 غالبا په سید آباد کې زمونږ استاد یو مناظره مجلس شو او په 25 ستمبر 2014 باندې چې زمونږ د مناظره کوم ورځ وا ته په ایمان سره وایا چې هغه ورستا په قرابات تانی ته تشریف نه وړي چې سبا د خلک موږ په سراغلی زمونږ سره مناظره کوي باغ ځې باندې ته قرضدار خپل نشو مارکي بل چې په 25 ستمبر 2014 کې صدر تحریفاتي کمیټه امیر مفتی توصیف له طلاق ورکا قسم ورکا چې د څومره مهنت کړو چې چوته زمون یو ملګری ته چې سبا د مناظرې نه قرار شي د مناظرې نه مخلاص کی پولیس والے چې چوته موږ د دې خلکو نه خلاص کی موږ سره مناظره کوي او بیا چې تاسو زمونږ ملګری موږ درغلو ستا مدرسې ته رشید غړې تا باغ دې کې د گیټونه بند کړ باغ دې کې د یکتود د تانی پولیس والے نه وصل چې سبا کسان را پس راغلي مدرسې ته او مدرسې کې مناظرې نه بغیر نه پریدي اوس ته چې پتا زما قرضې بل مفتی فدا صاحب دا وایي توي په مسله دی حاضرو باندې مجلس کوو او تاسو له پستام لیکل درکو تا مناظره نکړي کړه چې ته موږ له پستام لیکل لا کې موږ تا نه ستام نه غواړو صفه کاغذ هم تنه نه غواړو صرف 2-3 منټه خبر را سره او چې په دې ځای کې به په مسله د عذاب او ثواب د قبر باندې خبره کوو ستام موږ دا چانه غواړو چې کوم څه مغي موږ مطمئن چې دا مناظرین دي صاحب بارک جو موږ ته پته د دنیا تاریخ کتلې چې مناظرین دا نه دي او زام د تویم یوازې موږ نه وایو چې مفتی فدا سي او پنځرانه کې مناظر نشته دا اساس مخکره کې د غیر مقلدین وابیان شیخ ریاض الله دی فهیم دي سره بحثو خپل مدرسه کې دي پټشوي نه وي او بل هغه مجلس کې ته وابیان لا قسم ورکا چې باغ دې کې تاسو یا پولیس المدد نارنه ولا ګوري زی درته نه دا غي خو مرکه دغه ته وسوي چې تاسو موږ سره عقیدوي اختلاف دي او کم از کم سره تاسو د مشر د وینا مطابق فروعي اختلاف دي هغه باره کې اساس خیال دي بل دی وی چې موږ به مناظره کوو او درې موضوعات به یو مناظره وکړو عذاب او ثواب د قبر به اعاده الروح به مناظره وکړو په حکم د منکر د عذاب او د ثواب د قبر او درېمه مناظره وکړو په حیات الشهدا سیبا په دې موضوع د عذاب قبر اسول تنټیږي رښتیا خبرو حقیقت واضحه کا سما خو دې خپل زړه کې دا راځي الله دې کې غلط ني چې ته مناظر نه ته په مجلس کې بحث نشي کولی او بل پتا سره ستا سره په دې مناظرینو کې داسې سړی اوس نشته چې هغه د استاد محترم مخ ته کېږي که بیا هم مناظرې په میدان کې سنجیدای مختصر یو منټ کلیپ راتو کا یو دو ټکی لیکلو کا چې موضوع عذاب او ثواب د قبر په دې تاریخ په دې ځای کې بیا خبره کوو کنه ټول داسې نه کې نور خپل قامت تخته اعاده روح مجلس په موکو حیات الشهدا به موکو سماع الاموات به موکو سماع النبی به موکو کوم موضوع دی خو باغی مناظره کو خو په دې شته باندې خو تیار چکه که مثال په دیم نشي تیارې دي کم از کم یو نه موضوع د تقیم تاسو په جماعت کې سړی ترقی کړی دا مفتی منیر شاکر سی چې د انکار حدیث یو لوی فتنه او چې تکړه دا داغه خلاف مهنت مناظره نشي کولی کم از کم ته داغه خلاف وسو وای او کنه مناظره کول شي د مناظرې په میدان کې سنجیده او دغه موضوع ارڅ خبره تر شوی دا زمونږ د طرف نه د نوجوانان حنات طرف نه مناظر مفتی سے محترم خپل باندې استاد جماعت د طرف نه مناظر مفتی فدا سے محترم تاسو خپل او په دا موضوع د عذاب او ثواب د قبر باندې بحث وکړو دنیا ته بداو خایو چې دا الزام دي که حقیقت دي سا انټرویو ول دنیا وګوري او ساده مناظره حالت هم خلک وګوري او که مثال پدی باندې ته مطمئن دي لکه څنګه چې تا ویلي زما درسونو سره شوق دي او د مناظرو سره مې شوق نشته او دا چې کله ډېر زیات مجبور شم نو بیا د مناظرې خبره کوم کړي نه کوم نو خپل شوق دي په درسونو کې ختموا او د مناظرې میدان شاه سواران نو دي پای کې تمرا ده ځکه چې بیا میدان کې نستاسو د وسکار نه دي الله پاک دې موږ ته خپل عقیده د اهل سنت والجماعه علماء دیوبند مذهب حنفي باندې استقامت نصیب کړي او الله پاک دې موږ د هر قسم خناسین او د هر قسم اهل باطل او د وسوسو شیاطینو نه الله پاک حفاظت سره ساتي واخر دعوان الحمدلله